د وعظ او د نصیحت دی کتابونو کې لیکلي وي چې ما حضرت عیسی علیه السلام هغه ته یو سړی راغی او داسې ډېر وارخطا پریشانه دی وایي چې ما خوب ولید خو ډېرې پریشانه کړی تاسو ماته د هغه خوب تعبیر بیان کړئ خوب داسې وینم چې یو ځنګل دی یو صحرا یو میره مثلا په هغې کې یو زمری ما پسې شوی دی اوزغلی مې زه مخکې مو هغه راپسې دی نو په یو خوشي میدان کې به یو سړی د زمري نه منډه وایي نو ترکمې به وایي نو یو کویې ما ته په نظر باندې راغله زه هغې ته ورښکته شم چې یاره د دې زمري نه به که خیر دې کویي په ذریعه الله تعالی ما بچ کړي چې هغې ته ورښکته شم هغه زمری راغلو هغه کویي په غاړه باندې ودرېدو او خوله یې وازه کړې ده او سترګې یې رېستې او نیغ نیغ راته ګوري ما وی یاره دا کویې خو زما د نجات ذریعه الله تعالی وګرځوله که دلته نه وی را رسېدلې خو دې زمري زه خوړلی وم خو چې لاندې مې وکتو نو د کویي په ویښ کې یوه اژدها ناسته ده او هغې خپله خوله وازه کړې ده او ما ته ګوري زه وایم که د زمري نه بچ شم نو د اژدها نه به څنګه بچ کېږم که لږ لاندې لاړم نو د اژدها وړی کېږم سخت پریشانه شم چې نه بره خطی شم او نه لاندې کوزېدی شم او دغه وخت کې ما د اونې یوه جړه نیولې ده چې دې کوي ته ورښکته شوې ده وایي ما ځان سره سوچ کولو چې دا جړه به زما دپاره یو سهاره ده که دا نه وي نو بس زه خو لاندې غورځېدلی وم او که بره ځم نو زمری مې ماتې خو بیا ډېر دغه وخت کې پریشانه شوم چې هغه جړه باندې دو مارغان لګیا دي او چکونه پې لګوي یو سپین مارغه دی او یو تور مارغه دی نو ما وایي چې لږ ساعت پس خو به دا جړه هم کټ شي نو بیا خو به سیده د اژدها خولې ته ځم وایي چې دغه دو مارغان ما ولیده او د هغې دا چکونه لګول مې ولیده نو به زما د زړه هغه درزال زیات شو هغه هیبت سیوا شو او د ډېر هیبت نه زه د خوب نه رابیدار شوم استازو ته راغلی او ما ته د دې خوب تعبیر بیان کړي د دې معنی راته وکړي نو حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمایي چې الله تعالی چاته حقیقت وښیي نو پکار نه دي چې هغه دې ورته د خوب په نظر ګوري او چې کوم خوب دی نو هغې ته د حقیقت په نظر کتل نه دي پکار او د خلکو دا غلطي ده چې دی حقیقت ته د خوب په نظر ګوري او خوب ته د حقیقت په نظر باندې ګوري ای سړیه تا ته خو الله تعالی حقیقت ښکاره کړی دی ته ورته خوب وې دا زمری چې تا لیدلی دی دا خو ملک الموت دی په دې انتظار دی چې د ده دا وخت برابر شي او د ده نه زه روح قبض کړم دا خو تا پسې ملک الموت لګېدلی دی او دا لاندې په کوی کې چې تا اژدها لیدلې ده دا ستا قبر دی چې ستا په انتظار دی چې کومه ټوکړه ده ځمکې هغې کې ته ښخېدونکې هغه انتظار کوي چې کله به زما دې خېټې ته دې راځي نو دا اژدها چې دی دا قبر او دا چې کوم جړه تا نیولې وه دا یو جړه دا ستا دا زندګي ده ستا دا ټول ژوند چې دی به دغه یو تار دی دغه یو جړه ده دا دو مارغان چې تا لیده چې سپین مارغه او تور مارغه پې لګیا دي او چکونه پې لګوي دا یو شپه ده او دا یو ورځ ده شپه او ورځ چې دي دا ستا د ژوند په دې تار باندې لګیا دي چکونه پې لګوي بېګا زمونږ د زندګۍ نه یو شپه کمه شوې ده او که دا نن ورځ هم په خیر سره خدای تېره کړه نو یو ورځ به بل هم زمونږ د ژوند نه څه شي کمه به شي بله شپه را باندې راغله نو هغه شپه هم بیا کمه شي امون خلک په دوکه کې پراتی وي د زوی مې سالګیره ده د پلانکي بچي مې لسمه سالګیره ده د هغه 15مه سالګیره ده لکه سالګیره د دې خو دا مطلب شو چې تا د زوی 15مه سالګیره وکړه نو دا مطلب دی چې د هغه د ژوند نه 15 کاله لاړه کټ شو اوس پته نه لګي چې ستا د زوی ټول عمر څومره دی نو که د زوی د ټول عمر 14 کاله نو 15 کټ شو نو څه پاتې شي بیا خو ستا د زوی نه یو کال عمر پاتې دی او ته وې 15مه سالګیره مې ورته منع وکړه او هلته ورته پلاټ اخلم هغه ځای به ورله کور اخلم او هغه ځای کې به ورته کوېدنه واده کوم او د زوی دی په حقیقت کې یو کال عمر پاتې دی نو ته ما ورته 15مه سالګیره منع وکړه او کیک مې ورته کټ کو او دوستان مې ورته راوغوښته
دا خو هغه ژوند زمونږ مسلسل کمیږي لګیا دی نه د کوره چېرته ځمه نه سفر کړم بې سفره مې غوسېږي لار د عمر عاقبت به د اجل په مقراض غوس شي پیوسته به مدام نه وي تار د عمر دا ژوند چې دا یو نری معمول تار دی او دا مرګ چې دا ډېره مضبوطه قینچي ده نو د ژوند دا معمولي تار دا به د مرګ د دې مضبوطې قینچۍ نه آخر کمې پورې بچي نو فکر مونږ او تاسو ته پکار دی دا وخت ډېر قیمتي دی